علماء کرام او توجه کوي. حدثنا محمد حدثنا محمد منتصق قصور دی. دا امام بخاری یا استاذ دی دیتا محمد ابن یحیی الزهیلی وی. توجه کوي زه معلوم شګه د دې سړی نوم د څوک محمد ابن یحیی الزهیلی. دا محمد ابن یحیی الزهیلی چې کوم دی دا د امام مسلم استاد او تاسو ته مونږه د بخاری په ابتدا کې دا خبره کړې و چې د محمد ابن یحیی الزهیلی چې وو د دې امام ابو حنیفه دا امام بخاری صاحب سره خلق قرآن مسئله باندې اختلاف راغلو او د امام بخاری بیا زبردست مخالف شو. حتی کې د امام مسلم مستازو د په یو مجلس کې د امام بخاری رحم الله بدیویلا امام مسلم چې دین سره روایتونه غستو پای وخت و رجستر وکړه پیدا خپل علم ځان څخه واخلا او زه د الله رحمه ته د خپل شیخ بخاری بیا د بیو بیزتی زنیشم برداشت کول. عمدۃ القاری لیکلی دی چې تقریبا امام بخاری رحم الله د محمد ابن یحیی الزهیلی نا ډیر روایتونه غوښتي دي. ډیر روایتونه وکیل احمد ډیر روایتونه غوښتي دي. د دې په مابین کې تعصب هم دی زدمو دشمنی موا لیکن امام بخاری د خپل استاد محمد ابن یحیی الزهیلی علم پټ کړي نه دي. هغه دیش روایتونه چې کوم دي اغستو هغه باقاعده نشر کړی دي. البته دمر کار کړی دي چې عطا باسم محمد ولم یاتی تصریحا کہ دا محمد من ہوا خیال ورته لکه مثلا ته یو کتاب د غلام حبیب نه وای کنه او ته چې لکه یو مولا او غلام حبیب نومو ورغه نوم یو سبق ویلو کم مولا یو کنه معنا مثلا ها نو دې ته وی حدثنا محمد او علامه عمده لیکي چروی عنه البخاری فی غیر موضع ٹھیک شو گنا قریبا من 30 متعدد مقاماتوں کی 30 روایات نے زیاد اغسطی دی. لیکن ولم یقل حدثنا محمد ابن یحیی الزهیلی مصرحا تصریح نہ کرے لگ وہ نکانا رنجش ہو پگی ذکر حدثنا محمد لا دل کی چو ابن یحیی الزهیلی. ہاں عامر سے عبارت ہوئی تردید پوری. شان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کا دا حدیث بتا تو بار بار راضی نرے غن خبر کو اغه مزیدار ادا دا. اے حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی نبی علیہ السلام بیمار و ما خدمت کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سره ډډه لګولې وا او د نبی علیہ السلام د بالغ په ځای ناستو او د حضرت صلی الله علیه وسلم سر چو د بین نهری وزان وذاقنتی نهر دی ته وي دا خوته نه دا ګډ دا ډومځه چي دی دته نهر وای او دې ته ذاقنه وای او بعض روایت کړه نهر د نامن لاندې شي ته وای نو معنا زما دي سینې سره د حضرت صلی الله علیه وسلم ډډه لګولې وا سر مبارک زما د ځنې لاندې او دا بالکل آخري وختونه دي. په دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابي بکر د عائشہ بیرور راغی. حتی عبدالرحمن ابن ابي بکر سره مسواک او تکشین مزیدار مسواک هغه دې خپل هغه استعمال د مسواک کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چونکی دا مسواک ډیر زیات محبوب وو تو پیغمبر اسلام دی عبدالرحمن ته نظر کې خود او خخه کې په نظر چې نظر خخ کې ز پوشم چې حضرت سے تا مسواک خوخ دی ما ورته چې تعالی دا مسواک را واخلم نبی اسلام اشاره وکړه چې آو عبدالرحمن رور ته میوي مسواک راکا
نماغه مسواک چونګي چاکونو نماغه مسواک غاخونو سره کټ اورو کټ دغه مستعمل اسمي کټ کړه اغه نه پستا هغه پاتې سج سخت په غاخونو سره مې نرم کړو بیا مې هغه ویزله صفا کړه بیا مې حضرت ته ورکړه کمال خودی ته وی کړه بھائی هغه حضرت ته ورکړه پیغمبر اسلام داسې بهترین طریقې سره مسواک وکړه چې داسې مخکې نو کړي او پس لا مسواک په دوران کې د حضرت صلی الله علیه وسلم لاس راکته شو اللهم رفیق الاعلی وی او چې ما قتل د حضرت روح مبارک بجسد عنصرینا پرواز وکړه ٹھیک شو مولانا صاحب وما ته د دې خبرې یو خوشحالي حاصله ده چې الله پاک آخري وخت کې زما او د نبی علیہ السلام لعاب دهن هغه الله شریک کړ لعاب دهن خو پیژنې کنه میثاق ما بیا حضرت میثاق بیا ما واسه ٹھیک شو دا سعادت الله پاک ما ته نصیب کړی دی خدا روایت ان شاء الله موږ په کرات او مرات باندې وایو د دې یو ترجمه کوو بیا امیر سے ان شاء الله درزو باسي ګور دخل عبد الرحمن بن ابي بکر النبي صلی الله علیه وسلم وانا مسندته الى صدري او زچو مانو مسندته الى صدري مانسو ز اشارهون کې ما نبی پاک تا خپل سینې سرا اوس معنا ما سینور کړي وا نبی عليه الصلاه والسلام ته په زید تکیا ٹھیک شو مسندته الى صدري ومز نبی عليه الصلاه والسلام لرا تکیا ورکونکې خپل سینې ته مسندو کنه ماغه ځان سره جوخ کړو وما عبد الرحمن سواکن عبد الرحمن سره مسواک رطب تازه یستن نبی چغی استعمالو فعبده رسول الله صلی الله علیه وسلم بصرو خخی کړي په دې عبد الرحمن باندې پیغمبر علیہ السلام خپل سترګي یې نظر مبارک عبد د ابداد نه ده ابداد لاندې لیکي اعتاد حصے ته وي نو دا نظر حصے ولا ورکړه مان نظر په خخ اور په دوام سره ورته قتل فاخذت السواك نما واغس مسواک فقزمته نما دې سکه قزمته یو معنی خسته دادا چې ما دې په خله کې اوجو سره خله کې می نره کې اوجو کنه ونفضته او بیا می اوسنده یعنی اومی وینځه بیا دغه نو طیبته اخر نرم مک نو ثم دفعته بیا می حضرت صاحب تور کله نبی صلی الله علیه وسلم فاست النبی حضرت پدی مسواک کو فمارئت رسول الله صلی الله علیه وسلم استنانن نو لیدل ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مسواک کول قط احسن منه ډیر کم د دې نه خسته حالت کې ډیر په خسته حالت مسواک کو فما ادا ان فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا فما ادا انو اوریدل په واخه د دې چې فارش پیغمبر علیہ السلام رفع يده او اسمه اخبر الله سوچت کړو او ګوت مبارکا اوی چې فر رفیق الاعلى الله پاک غوړم ته نمرګتیا په مجلس اعلی کې ثم قضا بیا د حضرت عمر پورا شو ادمه په سره وکړه عمر تام شو وکانه تقول اواش چې دی بوي ماتا حضرت صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ په داسې حال کې چې بین حاقنتی وذا قینتی په داسې حال کې چې د حضرت سر مبارک چو زما د سینې او د سینې منځ کې وو یعنی دلته ٹھیک شو مخکې لا قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن شهاب قال اخبرني عروة ان شاء اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نفذ على نفسه بالمعوذات ومسح عنده بيده فلما اشتكى وجهه الذي توفي فيه تشق ګوره و رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتكى کله چې به حضرت بیمار شه نفث على نفسه بالمعوذات اکثر داخله معوذات وي دا معوذات دي نو
دمک اچو په ځان باندې په صورتونو د معاوضاتو باندې او دې باندې ستا حاشیه سوالات کړی دي بیا په دې جوابونه لیکلي دي الکه دا معاوضات خو جمع ده او دا صورتونه دو دي بیا جمع اطلاق څنګه وشو یو قول دار چې ادنا جمع افراد چې کوم دي نه یووي ٹھیک شو کنه نو ادنا افراد جمع هغه دوی په اعتبار د عقل افراد د جمع سره ویل دي یا دا معاوضات جمع دي په دې اعتبار سره چې په دې صورت کې معوضات ګڼدي اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات من شر حاسد نو کثرت معوضات په بنا سره دریم قول چې غډیر مزیدار دی مولانا صاحبہ دا معوضات جمع ده په اعتبار د شمول د سورت اخلاص سره او دې ته جمع معوضات تغلیبا ویل شوی دي ځکه چې شمول د سورت اخلاص ده او دا منتظم پیر سے ویلو چاله کا وظایفو کې چې ماخام ودکې نو به شمول د سورت اخلاص په معوضتین وای او دا روایت دلته کې مختصر ده ورست ان شاء الله په 750 کې اور 855 کے داروات تفصیلی را روان دے 750 وګوره کې 855 نه ګوري نو 750 وګوره دا 757 راغی تاسو به نه منئ کرامت خو څوک به مني بیا به رسو څوک مني دا ګوره دی میز ته ګوره میز کې حدثنا قتيبة ابن سعيد اشته کنا قال حدثنا المفضل قيل نشان ورضنا شان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا والى فراشي كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدو بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسدي يفعل ذلك 3 مرات دار 855 وګورا 855 وګورا مولانا صاحبان الله الله باب النفس في الرقية وتصي حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الاويسي یاد ہے ایک گورک عاشق کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ فراشی نفس فی کفے بقل والله احد وبالمعوذتين جميعا الى اخر الحديث مثلا شو کہنا انشاءاللہ الشرح ومسانه بيده اور مسانه بيده او مخلبا وجد آیتونو پخ الله سرا په بدن فلم مشتکا وجعه الذي توفي فيه حرکت اس بیمار شو هغه در سره چکم کې وفات شو حضرت سے توفیت نز شروع شما انفسو علی نسیما دم اچو د حضرت بدن باندې بالمعوذات الذي كان ينفس حضرت پزان بدم اچو هو امسه بيد النبي صلى الله عليه وسلم او ما به مخه لاس پیغمبر علیہ السلام په بدن د پیغمبر باندې و پوښ کنا یا نبی صلی الله علیه وسلم با دا سورته وی ٹھیک شو خیبه مخکې کړه چکم زیکو ما خپل واد بر او چې بیا حضرت سے بیمار شون ما په دم واچو نو ما به حضرت په لاس وفقو بیا حضرت لاس ما د حضرت په بدن مخه لاندې کې لپاره کرتے ها اے عبد الوارث و قرآن خود برکتی کتاب دی چې خلد هر چاوي په لاس خود نبی لاس دی دا د هر چا د لاس سره څنګه مقابله کول شي قرآن خود برکتی کتاب دی چې په خلد هر چاوي کو برکتی لاس فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ رہی ہے چلو قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد
الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت. خج ګورا مولانا صاحبہ سمعت النبي انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ اوریدو د نبی علیہ السلام نا په داسې حال کې چې واصغت الیه نبی علیہ السلام ورته سر دغه تول عائشہ به نبی پاک ته سر نږدې کړو نبی علیہ السلام بیمارو الفاظ وی دعا کولا خو چونکی صوت کی هغه شدت هغه قوت خورونه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام سره وی ٹھیک شو حضرت عائشہ وی واصغت الیه قبل ان يموت حضرت عائشہ پر سر وګنی دې کړو مخکې د وفات حضرت سیدنا وهو پدا سے حال کې چې نبی پاک مسند الی ظهره تکیا لګون کې زما طرف تا شاخ پلا ٹھیک شو کنه تکیا کون کې ما تا شاخ پلا یقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. طلباء سوچو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم دے قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبي وما تاخر لیکن د شاهان او شاه سقطل ډیر ګران دي هغه بادشاہ عدالت کې پیش کېدل ډیر ګران دي ويسفر لوني خيفه و مهابه ويرجع لي من كل شغل به شغله عالم نو کنه چې بان به واوري د نظر به زیور شو چاوته پریشان ولي پیدا سره ماته چې خدای مخله راشه الله اکبر من خود بان اورو خو من کې احساس نشته کنه وې دې خدای دې غواړي راشه مخله رنگ می ذکر زیور شي خدای په دربار کې حاضرې کوم سبق کو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مقام تو ګورا او بیا خوف تو ګور الله مغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى الله ام بخو معاف مکا الله د لوی خلق مرګتیا می نصیب کا لوی خلق مرګتیا کم ځای کې ته تو عبد الجلیل فرشتیا وایا کم ځای کې ها جنت کې اعلی الیین کې ګور بخاری حدیث ته خدای دې پاره اختلاف مکوئ اعلی الیین تتل دې جی قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا ابو عوان عن هلال البصري عن عبده بن زبير عن عائشه قال الداوي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ویلو پاغه بیماری کې چې داغه نبیانو فاسدله لعن الله اليهود الله دې په يهوديانو لعنت لګي اتخذوا قبور انبياء مساجدا چې دوی ګرځولو قبرونو د پیغمبرانو زید سجدي طوافونه ورته کول او سجدي به کولې قالت عائشہ فرمای لولا زاکا کچرنوي دایره د عبادت ته قبر د حضرت صاحب لا ابرز قبره فخامخ په چټیل میدان باندې به جوړ کړی شو قبر د حضرت صاحب لیکن خشیه ان يتخذ یا ان يتخذ مسجدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبر مبارک پکور کې ذکر راغې لوجد یری دې دینا چې وبنول شي دې زید سجدي علماء کرام صلحاء امستا سو وخت نه ځای کوم دا جلد اول کې بیا لغون ګړبړو کو خبرې وکړو خو دوه خبرې یاد کړو ډېرې مزیدار دي یو خبره دا لابرز قبره کې چې خوف د اتخاذ القبر مسجدا نوے نو چټیل میدان کې به حضرت سے قبر ہو یعنی جنت البقیع کې چې کوم ځای کې د عام صحابه و دي التب امام مرسا الله اکبر خودی خوف دی وجنه کور کې قبر قبر جوړ کړی شي او اختلاف هم تاسو ویلی وي چې کله د حضرت سے فوتیو شو کله چې د حضرت سے فوتیو شو نو په دغه وخت کې اختلاف چې کوم ځای کې به قبر وي نو اخر کې فیصله وشوه چې ما د نبی علی السلام نه اوریدو چې کوم ځای کې الله د خپل پیغمبر روح واغلی اقضی د نبی قبر وي زما په کور کې روح اغستې شوی دی نو دلته دی قبر وي مولا تاسو حجیان نه تاسو کې د علما او حجیانو نه چې دې ته سوچي ما خو په خپل پستر ګولې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزی مبارک نه دی خو ریاض الجنت لګدا ترمذی دا د روزی مبارک کې زیاده
دا ریاض الجنت ته دلته خلق موز کوي دځه کې بیا دا چې راشن دلته بیا داسې لار دا نو موږ په خپل سترګو لیدلي بعض بیمار شي کنه دوی چې لاړ شي نو سلام چې دلته نو داسې بیا داسې راشي بیا داسې د باقاعده طواف کولو ارادي کې اوسم خلق نه جوړ شي دا چې موږ حالتونو دازې بند کړل ارما یو مرګین نه تاسو کو الته زموږه د دیر او د با جوړ او د دې زینو علما دي او یو ذاکر دی قاری ذاکر الله دی با جوړ دی یو نثار دی د دیر دی دا مرګی دلته ډیر وخت نه تل پاتې کی دلته پاتې شي ارما غینه تاسو کو مدازه ولې بند کا پیدا دي اکثر خلک طواف کو دلته هغه مخکې دغه خو بیا یقین راغی کسان کېنول شو ای بیا کسان قتل چې دا سره خو دلته لا بیا راغی بیا داسې بیا راغی دوی ته یقین راغی د الله رسول برنه کدا په چټیل میدان باندې وې نو بیا خو مولانا سیوا دا دروزی مبارکی چې کوم ده کنه جی خاور بټول خلق راوړي سټلې به یو عالم لیکل دی چې عبد الوهاب نجدی چې واقعي مشدد او متشدد سخت او خدایي تشدد چې د امت لپاره باعث رحمت او کې چراغي د قبور سره دا کار نه کوله نو اوس به د صحابه او د حضرات او قبرونو خاور برا دا مقاو کته کندې جوړې شي کته به کندې جوړې شي دیمه خبره دا چې دا یو اشکال راځي مولانا صاحب لوی اشکال دی او دا ته پته نشته ما ته پته ده دا دغه مرزایان چې دي ظالم زامن دوی عیسی علی السلام مړ دي او دلیل دا چې پیغمبر اسلام والسلام فرمایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا دغه والنصارى راځي سره سبل والنصارى روان دي دینه معنی شو يهوديانو پیغمبر خو موسی علی السلام او د نصارا پیغمبر خو فقط عیسی علی السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء نو يهوديانو د خپل نبی قبر نه سجدګاه جوړه کړې و نو نصارا هم جوړه کړې و د نصارا پیغمبر وفات شوی دا اشکال ان شاء الله مالها و مالها بجلد اول کې ان شاء الله قریب په باب المساجد کې راځي الته موږ به تاسو دا حدیث پیش کوو چې اصل روایت لعن الله اليهود دا والنصارى استردادم ده وتبعا ده ځکه چې بعضی د نصاراو نه چو هغه موافق د يهود په دې عمل کیو دانه چې نصاراو پیغمبر مړ دي بعضی د نصاراو نه موافقو په يهود سره په دې عمل د اتحاد القبور کې ذکر د نصاراو ذکر شوی دی ورنه د نصاراو نبی نو وفات شوی لکه دې حدیث راغلی لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبیاء مساجدا او دې روایت کې د نصاراو ذکر نشته چلو مخکې او بیا نور مزید تفصیل بر استاد حاشی لیکل دی علامه نووینا اتفاق دې خبر سره چې لا يصلي لقبر ولا عند قبر تبركا ولا اعظاما د اس یو قبر څخه عبادت کول نه بطور د معبودیت جائز دی نه بطور تبرک جائز دی نه بطور تعظیم جائز دی چې ته مثلا دی قبر څخه ولاړې الله ته سجده کې خو مقصد تا تعظیم قبر دی مقصد تا تک سره تبرک حاصلو دی قبر نه دی د اچا په مذهب جائز نه دی ستا په دی حاشیه کې نووي لیکلي دي او بیا ځان له وګوره جی مخکې قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت به وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له تخط رجلاه في الارض اوس ګوره دا روایت مګال ته ویلو راخکلین یعنی نخي جوړولي اخپو د حضرت په دې ځمکا
اے بین عباس ابن عبد المطلب و بین رجل آخر. اوس منګوي کنه یو خو عباس بو بل خو بل کسو. اوس منګوي او ځکه د اینی بل نقطه یاد کا اے لکه دا بین اخر ولوي بل طرف ته درې کسانو څوک اسامه ابن زید فضل ابن عباس علی سیب یتناوبونا دو تناوب کو تناوبی نمبر پر نمبر لکه څه چې بات پر نمبر پر نمبر وای یو نمبر د علی سیبو جو بل نمبر د اسامه سیبو نو بل نمبر د فضل ابن عباس. قال عبد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه. عبد الله ما خبر کا عبد الله ابن عباس پا خبر چاشا بیرات ویلو. فقال لي عبد الله ابن عباس راتو هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمع عائشه. دارات ہویا چا بل سره کم یو دی چاشي دغه مداغسته. قالت دیوی لازن قلت ما قاضي قلت ما لانا. قال ابن عباس هو علي دغه اغا علي سیب دی انو خبر مخلاری. فكان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بيانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي زما کو تراغ واشتد بي وجعه او بیماری تیز شو وحريق علي من 7 قراب واړه په ما باندې او بدو مشکیزون لم تحلل او کیتهن لعلی اعهد الى الناس وسطكم خلقتا فاجلسنا في محضب لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا بيده قد مر كنا ان قد فعلتنا چتاسو حق د خدمت ادا قال دای ثم خرج الى الناس فصلى لهم وخطبهم مزي ورتوک اور خطبه ورته بیان کړه. الک عبد الوارث ویخي توجه دا اے نقطه یاد کا عاشیه چوي چې حضرت عمر حائل شو چې حسبنا کتاب الله وصیت کو خو پاتې دې پرې نه خود الک دا خدا اخري رضی خبره د وصیت کړو نو کدا وصیت خلافت خو بده کې به موجودو اصل حال شو. اچھا جی ثم خرج للناس فصلى لهم وخطبهم وابن عبد الله بن عبد الله بن عتبة الناشطة وعبد الله بن عباس قال دوی دواړوي چې لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم یادګه لما نزل المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله لما نزل مرض فاعل مقدر هر کله چې کوشوا بیماری په پیغمبر علیہ السلام توفیق شروع یطرح خمیسه له الله اچو صادر خپل په مخ مبارک باندې یعنی را به خپل تور صادر په مخ باندې مخ به پټک فزغ تم چې کله با ګرمي وشوا ادب مانکم کله چې پریشان شو یعنی ګرمي به وشوا کا شفان وجی صادر به د مخ نه لریک او وی به فقالا وهو كذلك بدغه حال وی یقول لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحذر معنی دا لعن الله اليهود ولي يحذر يرول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داخله ما دا عملنا سنو چې دوی کوله دوی د شرکیاتو نه منع کول. اخبرني عبد الله ان عائشہ قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امیر سے محترمہ وکید راجعت نمخ عبارت مقدر دے توجہ کا راجعت نمخ کی عبارت مقدر دے عبارت سره تا تول سکراشی حضرت عائشہ ہوئی چلار شکسان لارشا مری ابا بکر فلیصلی بالناس چاہتا ہوئے چا ابو بکر توی چا مزدو کی حتی عاشق راجعتو ما بیننا بل چاہتا ہوئے جی بل چاہتا ہوئے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے مری ابا بکر فلیصلی بالناس حتی عاشق بے جی بل چاہتا ہوئے ایو روایت کے حتی عاشق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر عمر فإن ابا بکر رقیق القلب ابو بکر چلے دیر نرم زڑے دے دے په مسئلے باندې شو درې دے سوخ دی وجنا لہذا عمر سے تو ہوا دی ځکه اصل نقطه دا
حد عشی ما مراجعه حضرت تولی کولا یعنی بیا به چې بلته ولی دو خبر دی وجنه یو دا چې ما ته دا زړه کې دا خطر وا چې د نبی علی السلام نه پس څوک په مصلی ودرید نو خلک ورته مينوم نه کوي او خلق به په بدفالیم نیوي شم یره د دې وجنه پیغمبر اسلام لا ها نوست بدفالی چې دی وای نو نبی اسلام نو ما وی چې زما پلات سوداد نحوست نسبتونه کی یا زما د پلار نه د خلق مینا محبت کم نشي په دې نسبت ما بار بار مراجعه کولا چې زما پلار چې کم دی رقیق القلب دی او باریک زړه والے دی قوت برداشت پکې کم دی اوس دلته کې راجاتو کې او دې قصې ته اشاره ده فرمای لقد راجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک ما رجوع کول پیغمبر اسلام ته ما نه واپس کول می حضرت ته دغه خبره ولی وما حملنی علی کثرت مراجعته او نو باشه په ما باندې په کثرت ته واپس والد خبره الا مگر دې خبره چې انه لم یقع فی قلبی زما په دې ځکه دا خبره واقع شوه چې ان يحب الناس بعد رجلا قام مقامه ابدا کوشش کړه څنګه نو واقع شي زما په ځکه دا خبره چې مين ابو کی خلق پست نبینا یو سړی سره قام مقامه چاغه ودریدلی په زید حضرت ابدن اچره دا ابدن دا ان يحب الناس رده ان يحب الناس ابدن بعد رجلا قام مقامه چې څوک به مينو کی نبی پاک سره په اس حال کې په هغه سړي سره چې د حضرت نه پس دی په مصلی ودرېږي نو ما کې زما پلار زو بیا د خلق مینا کم شي نو ما ځکه چې زما پلار ته موایا والا كنت دم اتد بالله انه رجا سرا وما حملني على كثرة مراجعته الا مگر دې وجنا یا څنګه الا ته په مخ الا باندې وما حملني على كثرة مراجعتي الا مگر دې وجنا كنت ارى وما زچ ما دا خبر لیدلا انه لن يقوم احد مقامه هرگز او با ندریږي یو سره په زید حضرت الا تشاء من الناس بي مگر خلق به بدفالی نیوی فاردت ان یادل ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی بکر ما اراده کول چې واوړي د دینه پیغمبر اسلام ان یادل ذالک ان ابي بکر چې واړي دا امر پیغمبر پاک د ابو بکر نه بل چاته مطلب میدانو چې ابو بکر موږ نشي کوله ما چې ما پلار ته د خلق مینا کم شي یا به چې دې سپیره ده د پلار مینم په ځای کوله کنه ماشاء الله قال ابو عبد الله امام بخاری رواه ابن عمر دا روایت ابن عمر سے نقل کړی دی او تا ته براشي تا په باب الامامت کې ساشي لیکل دي مکه سکه براشي باب اهل العلم والفضل احق بالامامه او صدیق اکبر اهل علم مو په صحابو کې او اهل فضل مو دالته کې براشي وابو موسی روایت مکه تیر راشي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قربان دیتا نا تعریف جانا ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس قال حدثني ابن هادي عن عبد الرحمن بن خاصم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم حضرت دنیا نه لار وانه بشک نبی پاک لبین حاقنتی وذاقنتی حضرت مبارک سر مبارک جو بین حاقنتی زما د سینې وذاقنتی او زما د زنه لاندې اوس دې کې توجه کا موسم لکه خلق زین کې دا مشهور ده او مخکې دا خبره بوا چاله دا شدت موت چې ده شدت زرکدن چې ده دا د انسان د ګناہوں وجه وي لکه اوس مخالفه د انسان د ګناہوں وجه حتی عشوی زمان بزین کې داوا چې چا زرکدن سخت وي یا د نزع حالت سخت وي دا دغه د جرایم وجه او ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سختی ولیدله هغه نه پس زما د زین نه دا خبره اوته چې دا تکلیف د ګناہوں وجه نه ده دا د درجات عالیه وجه ده الله
وی فلا اکرهو زبد نگرم شدت الموت لاحد سختواله د مر یو کس لپاره بعد نبی صلی الله علیه وسلم مخکې مایو چې د چا ځن کدن سختی نو دی بچتا مجرمی واغې نه بعد چې حضرت حالت میولید او زما ذهن کې دا خبره ناراضي هغه وجه داوا چې خود نبی مقام اوچتو اول درجه اوچتا وا او د غټ خلق امتحانات مغټي غټ خلق امتحانات الله قربان گورا مولانا صاحبہ اسحاق ابن راوی د بخاری ستار دی اغي اخبرنا بشر ابن شعیب ابن ابي حمزه بشر ابن شعیب چې زید ابي حمزه دی قال دیوی بشر ابن شعیب حدثني ابي چې ما ته زما پلار شعیب سے نقل کړی دی د امام زهري سے ابن ګور مولانا صاحبہ تا بر کتاب کی کتلی وی یا بدنی کتلی وی د شعیب روایت د زهری نا امام بخاری فقط په بخاری کی دقه ذکر راغسته دي اپدی معاشی پدی اعتراضم کړه دي چې د شعیب ملاقات د زهری نه ثابت نه ده ځکه ان فرد البخاری دیوان بخاری منفرد دی لیکن بیا وروسته ابن حجر اسقلانی ذکر کوي چې دا وام په دې خبره چې د شعیب ملاقات یا سما د زهری نه نه ثابته دا خبره مناسبه نه ده بلکې زهری تابعی دی او چې زهری تابعی دی نو د شعیب دغه نه سما بالکل یقیني ثابته ده او دارنګه د زهری سما د عبد الله ابن کعب هم ثابته ده ځکه چې کعب ابن مالک صحابي دی او د صحابي زوی عبد الله دی هغه تابعی دی لہذا د تابعی زمانہ ده او د زهری د شعیب ملاقات د زهری سره او د زهری ملاقات عبد الله سره دا ثابت دی لہذا حدیث کم دی مرسل نه دی او منقطع نه دی جناب اوس دی وی اخبر عبد الله ابن کعب ابن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوس دی وکانا کعب دا کعب سوق دی مالک احد الثلاثه الذين تیب علیہم یو دا درې نو جوانان نه دی چې الله په خصوصي مهرباني کړی وا پس د 50 سورزونه چې قد مر واقعته انفا بالتفصيل چن عبد الله ابن عباس اخبره عبد الله سے دل خبر ورکو چن علی ابن ابي طالب خرجا ګور مولانا سے دې حدیث مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام بیمارو علی سے بیمار پر سیل راغی آخری وختونه دي نو چې چاته پوښتنه علی سیونا چې وای نبی علیہ السلام څنګه دی فی اصبح باریا بحمد الله او باری هغه چاته چې مرض ختم شي بیماری ختم شي الله په فضل او کرم سره خصيحت کړي خصيحت مند دی دغه وخت عباس سے راغی حضرت علی ته وی چالی دا سوکا چې زما یقین دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه بیماری کې دنیا نه روان دي ارز روایت راځي ستا په دې حاشیه کې یو د من قوت فراست العباس تاسو کې من قوت فراست عباس لیکل دي د عباس الله لوی فراست ورکړو هغه به چې د اولاد د بنی عبد المطلب جو قدرتی دې څه نه خوا چې هغه نه کو په چهره ښکارا شو ادم موت وځو تاسو علم غیب نه دی دا خپې چې زیړی شي کنه خپې چې زیړی شي او پرسي دام د مرګ قریبین نه خوي الله اکبر الله زما وخت پرسيږي ورته وین سید الله پاک غریق رحمت کی تسړ ډیر نیک سره ډیر نیک سره الله زه یو ځل ملاقات لار مخفي پرسیدلې مې زیړی هم وي انا ما ورته ماته بس الله پاک دې رحم وکړي دا لارم دی کنه مشران خلک
او بس دغه نه په سلورم ورځ بیا پس وفات شو. دا نه خې دي کې علم غیب نه ښه اپته لګي چې بیر دا حالت خو کنه. عباس ورته وی علي دا وخت دی چې زما یقین دی چې دغه بیماری نه رسو حضرت روان دی راځه چې لاړ شو ورڅخه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویو چې دا تاسو نه رسو امارت او خلافت بده چاوي. حضرت علی سے وچ نزو علی څنګه دی خیر په نزو زکا کی چر حق زمنګي خو مونږ ته برا کی چې زمنګي نو انکار بو کی چې تاسو نه د خلافت مستحق نو چې وی چې نه بیا به تر قیامت پورې خلافت نه ملایي. دا پرې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ثواب دید باندې و دغه وجدا چې ثواب دید باندې پرې خو دې شو نو علی خلیفہ رابع شو. وان علی ابن ابي طالب خرج من عند رسول الله صلی الله علیه وسلم راغدا نبی الاسلام د مجلس نه فی وجعه الذي توفي فيه هغه دم کې چې کوم کې وفات شو حضرت سے فقال الناس خلق يا ابا حسن تا کنیت تعالی دے کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه سبا کا حضرت سے فقال علی سوی اصبح بحمد الله بارئا سبا کده الله په فضل او کرم سره صحت مند. فاخذ بيده عباس بن عبد المطلب اونی و دالی اونی سو دیالی لرا دلاسنا عباس ابن عبد المطلب یعنی ترو لگی دا حدیث عبداللہ سنیو. فقالو ورتے انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا اے حدیث خدای قسم دے زمان چه پس تری رضو نابت عبد العصائی عصا بیجے نہیں کنا جاز تو ہوئی کنا صدا ہوئی لخت تا عبد العصا تبا دا تری رضو نپس تا دا عصا بندے مانا محکوم بے پتا به بل چا لختی ګوره بل به امیری بل به خلیفین تو عبد العصاشی معنی محکوم بشه معنی دارا. و انی والله لا ارى رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اورا ز ګمان کوم په نبی علیہ السلام چې سوف یتوفا من وجهه الذی من وجهه هذا زرد چې وفات بشي حضرت د بیمارینا. انی لعارف وجوه بنی عبد المطلب مطلب عند الموت زپی جنما اغا نخید آثار د مرگ په مخونو د اولاد د عبد المطلب. اذهب بنا راځه چلان فلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فنساله چمون تاسو فی من هذا الامر چې دا تا نرستو خلافت معاملہ بچاته ملاویږي. ان کان فینا علمنا ذالک کچر من آل بیتو کی وینم بدا او پیجنو وان کان فی غیرنا کی خلافت دبل چاوی علمنا ونم با او پیجنو نفاو صابنا معنی یاد کامل سے او صابنا سے معنی دا معنی منگ با نبی پاک تو چی فاو صابنا معنی با کئی مولی سے باسا وصیت با او کی نبی راتن کی خلیفتا پا حق زمنگا دے ہمدردے فوسا مانا وصیت بو کی پیغمبر آنے والا خلیفتا بنا پا حق زمنگا چے خلیفہ مان رستو زمان دا خاندان دا عباس و علی خیال بکے. فقال علی انا واللہ لئن سألناها علی سبی کچر خدای قسم ہے کہ منگ تا پوسو کا نبی علیہ السلام نا فمناناها امنگ لیرانکا لا یوتینا لا یوتینا ها الناس بعد یاد کا نبرا کی دا خلافت منگتا پس حضرت نہ خلق. و انی والله لا صلی رسول الله صلی الله زدا پیغمبر پاک نه غواړم ولی چې ما نبی پاک نو وخت او نبی را نک نبی ابرس خلبم لن راکی ریګه د پس د نبی په ثواب دید باندې چلو طالب جانا صاحب. ګور دا روایت دا مخکې روان دي ګور توجه کوا د سوار رضوا چې کوم رض باندې حضرت د دنیا روان دي خان لکه نن د سوار رض ده سحر شه د بوز ټیم شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشیا به فکور نه بالکل تر خو په مصر بوزي کنه دغه لکه دا عاشیا کول د جمعه ته اما خامخ منبر دی حرام دی
اته پردې مخاوه خو شو کنه په خبره خو آسانه ده ټیک ده کنه خبره آسانه ده ها بهرحال الله 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 پیغمبر اسلام دی اشیاء به کور ور پرده چې دا څنګه مخامه میراب کې امام سے ولاړو صدیق اکبر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام مسکیش فتبسم یضحك ولی مسکیش دې لپاره حضرت خوشاله شو چې زما مقصد سره روان دی کوم مقصد الله علی ګلما ا مقصد برحال دی الحمدلله صحابم خوشاله شو صدیق اکبر مصلی پر خدا پشاکیده چې نبی پاک برازي وې قریبه ده چې خلق مزونه مات کړي په خوشاله باندې صفونه ګډ وډ شي نبی رسول الله یکدم پرده کاته کور کې پاتش بیا په دقه رضی باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته تشریف یو هغه قصه حدثني انس بن مالك ان المسلمين بينهم في صلاه الفجر مسلمانان ناګان په مزد سبا کې من يوم الاثنين درز د اثنين پیژنه کنه پیر رضا و ابو بکر يصلي لهم ابو بکر مسکاو دویتا لم يفجأهم الا رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا ناګهانا ناصافه اونک پدی باندې مگر پیغمبر علیہ السلام یعنی سمانا را نغه پدی باندې ناصافه مگر اخکارش پیغمبر صاحب ناصافه ناصافی جن کنا لکه اوس موږ سبق وایو او ناصافه امیر سے دن راشي السلام علیکم واجب کا نہ ٹیلیفون نہ نور څه ناصافه را قد کشف ستر حجرت عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لري کړو پردا د حجرې د عائشہ بینا فنظر الیہم نبی پاک صحابه تو کته وهم فی صفوف دی خپل صفونو باندې فی صفوف الصلاه ثم تبسم یضحک بیا نبی پاک مسکیش چې خندید مسکیش چې خندید الله فانا کس ابو بکر واپس ابو بکر علاقه به پخپل پندو یعنی شاتت لیاسل الصفات صف کودریږي وظن او یقین راغه چې رسول الله صلی یرید ان یخرج الى الصلاه چې حضرت مزر روان دي فقال انس وهم المسلمون او قصد کدي مسلمانانو ان یفتتنوا فی صلاتهم چې ګډ وډ شي په مانځ کې فتنه نه ګډ وډ شي په مانځ کې مار سب مخ کې شي رستو شي مرګی کنه سب بسی ختم شي فرحم برسول الله صلی الله علیه وسلم لوجه اظهار د خوشاله نه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاشار الیهم بيدی نبی پاک اشاره کړ دوی ته په خپل لاس ان اتموا صلاتکم طالبانو صحابه پورا کې خپل ثم دخل الحجره او بیا حجره ته دنش حجره ته دنش یعنی خپل کور ته دنش و ارخص سترا او پرده کته زړند کړه او دا حدیث بتاته په جلد اول صفحه 94 کې ذکر کیږي چې ثم توفی فی یومی التبصلور نو صفحه جلد اول بخاری استعاشی دا صفحه لیکل دا او پوښتنه الته تاسو به انظر لیکلی انو معنی دا شوا چې په دقه رضبان حضرت د دنیا نه لاړ الله اکبر ولله الحمد قال حدثني محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمر وزكوان مولى عائشة ابا عمر وزكوان چې غلام د حضرت عائشہ اخبرو دي خبر ورکا ان عائشة رضی الله عنها كانت وتقول ان من نعم الله علی نه یاد کا بیشک بعضی د احسانات د ربنا پما باندې یاد کا بعضی ما باندې څه دي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توفی فی بیتی د حضرت وفات زما کور کرا لګی دی دا ماته احسان انعام په دې چې مال د خدمت موقع ملا شو دا زما کور کې وفات شو خدمت موقع ماته ملا شو او فی یومی او بیا نمبر هم زماو هغه څنګه مولوی صاحب نمبر خو ته چې معاف کړو نو معنا سلو خو دې ستا کنه
یو خو دا کور نه دا لکه نن مثال په تور څنګه نه جمعرات ته دا جمعرات یو کور شو جمعه د بل کور شو نه جمعرات ته جمعه د یو کور شو هفته د بل کور شو اتوار د بل کور شو سوار د اشیا به نمبر اوس بیا دوی پرې خود خپل نمبر اشیا به تا نو جمعه پر ازم فوتګیونه شو هفته کې پر ازم فوتګیونه شو اتوار پر ازم نشو نو کم شو سوار وا نو هغه سوار د اشیا نمبر په ترتیب سره روان په دې ته الله يتوشو وبين سحري ونهري او د حضرت سر مبارک زما د سینې او د زنلاندې درشو سلام وان الله جمع بين ريقي وريقه په سبب د مسواک سره زما او د حضرت دعا خدای یو ذکر اوس منګوي بل اندموتی دخل علی عبد الرحمن وبيدي سواک ترجمه کوم مکه تل وانا مسندت رسول الله صلی الله علیه وسلم از اشارون کې ما ځان سره پیغمبر علیه السلام لرا مار یاد شو فرایت ينظر الیه دې زمارو ته قتل و عرفت ذ پوش ما چانو يحب السواک دیکھو مسواک سره محبت ساتي فقلت ما ورتوي آخذو لك اي واخلم تعالى دا مسواك آخذو لك فاشار براسي النمي فتناولت رو نمي واسو فاشتد عليه فدا وقت درس واشو وقلت ما سده ألينه لك نرم كم درتا فاشار براسي النم فلينته ما ورت مسواك نرم کا پخلا کی میں سکا امی چیتا فامره د امرار نه ده مسواک حضرت خپل خلکی او بیر دې راکوا حضرت مخي یو لوټاوا د سفرنا د پیتلو نه چتا وسوي او علوباتن یا یو لوټه د لرګیوا او څوک مان کې راکواتن یو لوخه بشکل مشکی زاد سرمنینا رکوا لوخه د سرمنه وعلوبه او لوخه د لرګي یشک عمرو فدی دو کې د عمر شک دی کم عمر شک دی وې طالب جانا آغا ان ابا عمر وزکوان سره چې عمر دی شک دی عمر فيها ماء فدي علبا يارك وكوبه فجعل يدخل يده في الماء حضرت اخبر لاس کو بو کې دن نکاو فيمسو بما وجو او الله سے مخراج کا ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات الله چې د پیغمبر د موت سکرات نظام استاد صحابي الله ثم نصب يده بیا لا سوچت کا فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض حضرت روح واغسته شو ومالت يده مخدا ما دې معنا لاس کته دراره په بدن باندې مخدا شو کنه مالت يده ابي قال حدثنا اسماعيل شاوم امیر صاحب کتاب التفسیر ته رسول با نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتپوس کو فی مرض الذی مات فی هغه بیماری کې چې کوم بیماری کې دنیا نه تلو یقول اینا انا غدن یرید یوم عاشا ثواب چرتم مراد خود اشیاء به کور کنه اشیاء به کور کیو کنه سبا چرته معنی دلته یی جی بل ثواب چرته یی دلته وی جی الله فاذن له ازواجها ببيانته اجازت ورکا يكون حيث شاء يجي كم زكيه تاسو فكان في بيتها شهدت ما تنده حضرت عاشب ابي بکر جنان الله عاشب فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه وفاش حضرت پاغرز کی يدور علي معنی څنګه کې يدور علي څنګه معنی لګي
کی چری دنا زما خبر مې یاد ده کی چری بیبیانو نمبر وتنوي بخله او دې دور کوله نو زما په کور کې دار راغلی وا را په نمبر کې دار راغلی معنی یو څه یا دور فی بیت فقبض الله تعالی وان راسل بین النهری زما په کتاب کې نحوی لیکل دی دا په کتاب کې نحو ده کې سره وته نحری دی تاسو کتاب دی بین نهری وصهری وحال طريقه ريقي ثم قال دخل عبد الرحمن بن ابي بكر وما سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه مال راكا فقزمته نمامات ک مال شو مراد نه په چکونو مات ک داسې کنه لکه چې تاسو چاکونی او مثال د دې استعمال ته اخونه نه راځي کنه ثم مزقتون بيام بغاغن لاندې کوچو فاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنبي وهو مستند الى صدري او حضرت تکیا لګون کې او زما سینې سره و بي قال سنا سليمان بن حرب قال حدثنا ماد بن زيد بن ايوب عن ابي ملائكه عائشه رضي الله تعالى عنها وان قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين ساري ونهاري وكان احدنا دالفات شوخه مانا یاد کو وکان احدنا يعوذ بدعاء مانا یاد کای ګوره مچوالی سرکار خبر نه پات نشي او پیغمبر علیہ السلام يعوذ وکان احدنا او عادت زمنګا د هر یو مانا بکای يعوذ من به نبی علیہ السلام لرا دعا وخت د مشکلاتو نه د بچ کولو په دعا سره يعوذ بدعاء مسمانه منگ با نبی علیہ السلام لرا پناہ وقتا مانا بکے دعا د صحت وقتا پا یو دعا سرا مانا دا ہوئے عادت تا بیبیانو داو اللہ دی جوڑ کا مانا یو عوضی بی دعا مانا پناہ با وقتا حضرت تے پارد بیمارین پا دعا سرا اللہ دی جوڑ کا اللہ در صحت در کی اللہ دی روح کا دا بیبیانو ورطوی اذا مرض کله بیمار شین دا عادت جو کله چې به حضرت بیمار او موږ برال موږ الله دې جوړ کا الله در صحت درک فذهبت اعوذه اذا ما نبی اسلام دې پر دعا د صحت وخت لا د بیمارې نه د فاقی فرفع رسول السماء سر مبارک اوچت کا وقال في الرفيق الاعلى غارما مرګتیا د بر مجلس عمر عبد الرحمن بن ابي بکر فیتی جریدۃ رطبۃ فلاس کی یو شمکا تازه مسواک وا فنظر الی نبی صلی الله علیه وسلم فظننت ان له بها حاجه زما خیال راغی چې حضرت په دې مسواک ضرورت لري فاخذتها ومزقت راسها امي جودا غسر ونفضتها او امي سند صفا بك فدفعتها الى بيان حضرت ورک فاستن بها حضرت استعمال د مسواک کا احسن ما كان مستنن بشان د خي طریقې چې حضرت استعمال د مسواک انکی ثم ناولنيها بیا مسواک ما تراک فسقطت يده الله لا سوچتو اتاوشا او سقطت من يده یا دا مساق دا حضرت لاسا ارتاوشا فجمع الله بين ريقي وريقه دا مخی ٹکویم کی بس کم دا مخی ٹکویم کی بس کم في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة زه پوښلې دا د دنیا آخري رضوا او د آخرت لومبه رضوا اوس ته بیا و چې دلته راغی دا بخاری د نه دی ویني دا رز د دنیا آخري وا او د آخرت لومبه رضوا نو معنا شو حیات آخرت ای برزخی دا حدیث د بخاری دی دا خیال دی ورته الله دې په تعصب نه خدای وسه سبحان الله سبحان الله سبحان الله